امام ذهبی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی سیر و اعلام النبلا، یو ډیر عجیب واقعه پکې لیکي. کومه زمانہ کې چې په نبوت وړاندې حمله وشوله او د یمن په خوره باندې یو ساحر دی، جادوګر دی، اسود عنسی ترنه نوم دی. هغه دعوه وکړله وی زه پیغمبر یم، په ما ایمان راوړی. څه کسانو په هغه باندې ایمان راوړلو، هغه به د سحر او د جادو په تور باندې خلق ځان ته راټیټول او خلق به متاثره کول. امام ذهبی رحمت الله علیه لیکلی دی وی د سره گاوند کې یو ځوان غیبانه په نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ایمان راوړیو. د دواړو جهانو د سردار مبارک زیارت نه دی نصیب شوه، ملاقات او دیدار نه دی نصیب شوه، خو ایمان راوړی دی. خپل منځ او دس کی خپل عبادات کی. دی اسود عنسی په مؤمنانو باندې او د نبی علیه السلام په وفادارانو باندې زمکه تنگ کړله. اغي ته به اذیتونه تکلیفونه ورکول. په یمن باندې قبضه جما وکړله. ډیر لوی خلق داغه منون کی پیدا شو. د دواړو جهانو سردار مبارک په مدینه کې موجود دی او فتنه دومره خوره شوه. دی اسود عنسی د خپل گاوند کې اوسیدونکو د نوجوان ته اطلاع ورکړله زما دربار کې حاضر شه. هغه چې حاضر شو اسود عنسی ترنه تپوس کوي وی د دواړو جهانو د سردار مبارک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې د څه خیال دی؟ ماذا تقول فی حق محمد صلی الله علیه وسلم؟ هغه ورته وی انه نبی الله ورسوله، هغه خو د الله نبی دی او د الله رسول دی. نو اسود عنسی ترنه بیا تپوس کوي وی ماذا تقول فیا؟ ما بارک دې څه خیال دی؟ زه خو دعوه لرم چې زه نبی ما، زه پیغمبر ما، زه خو دعوه لرم چې زه الله را لېږلی یم، په ما ایمان راوړې کو نه راوړې؟ هغه ځوان ورته حیران حیران ګوري او بیا ورته فرمایي ستا دا دعوه مې په سمجھ کې نه راځي. د نبی مهربان غوندې کامل انسان نو وروستو بل چاله د نبوت دعوه کول دا د انسان په سمجھ کې د راتللو خبره نه ده. نو تیرو انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات لچ الله کم یو خاصیت او امتیازی صفت د معجزه په شکل کې ورکړیو. نن حدیث مبارک کې تیر شو چې په خیبر کې د دواړو جهانو سردار مبارک او فرمایل سحر با خپل جنډه هغه سړی لور کوم چې الله او رسول د الله د هغه سره مینه کوي او هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي. نو صحابه کرام او سحر چې مونږ راغون شو نو ټول په ځړه کې دا خواهش لرلو کاش دا پرچم نبوي نن زما په لاس باندې نصیب شي. دا تور او سپینه جنډا الله د خیبر په قلا باندې زما په لاس باندې ادري. دا اعزاز ما ته نصیب شي چې الله او د الله رسول را سره مینه کوي. په دې کې نبی مهربان او فرمایل اين علی؟ حضرت علی رضی الله عنه چرته ده؟ چې کله را مخامخ شو سترګې مبارکي خوږ شوي وي، اوبه پکې شوي وي. د دواړو جهانو سردار مبارک فبصق فی عینیه د خپل خلی مبارک لاړې رواغستلې او د حضرت علی رضی الله عنه په سترګو باندې اومګلې. الله ورله په هغه سات باندې آنن فآنن شفا نصیب کړله. قرآن کریم کې چې الله رب العالمین فرمایي تبرئ الاکمه والابرص وتحیی الموتى باذن الله،
کوم معجزات چې الله انبیاء ته یو نصیب کړیو هغه معجزات الله مجموعه د هغې ټولو نبی علیه الصلاة والسلام ته تنها نصیب کړی وه. آنچه خوبا همه دارند تو تنها داری. نو د دواړو جهانو سردار مبارک دومره یو کامل او یو همگیر او یو جامع شخصیت دی. ابو مسلم خولانی د دې ځوان ننوم دی رحمت الله علیه او دا تابعی دی ورته فرمایي چې د نبی مهربان نو وروستو د نبوت دعوه کول په سمج کې نه راځي. اسود عنسی دا دروغجن مدعی د نبوت په غوسه کې راغی خپلو ملګرو ته ووی دې زما په مخامخ زما د نبوت نه انکار کوي او د لا علمۍ اظهار کوي سخترین ور ورته بل کوي او هغې ورته پړ مخې ورتاو کوي. امام ذهبي لیکلی دی رحمت الله علیه و یو ډیره خطرناکه کنده وکنستله او ډیر خطرناک ور پکې بل کو. ابو مسلم خولانی د کنده په سر باندې ودرو. یو پیره تر نبی ته پوښ کوي د اسود عنسی پیغمبري منی هغه وی د نبی مهربان نو وروستو بل راتلونکي په دنیا کې پیغمبر نشتا. د ختم نبوت محافظ جوړ شو په ختم نبوت پهرداری ورکړلا مخکې د الله قدرت ته ګورئ اے د ختم نبوت محافظینو ځوانانو مخکې د الله قدرت ته ګورئ هغه بلکړي ورته چې کله دی ورتاوي رب ذوالجلال د نبی علیه السلام په ختم نبوت پهره ورکوونکي دی تابعی ابو مسلم خولانی ته د ور هغه ګرمې شعلې هغه ګلې ګلزار جوړی او دی پکې صحیح او سالم پاتې کیږي مانځه باندې نیت تړي. هغې حیران شو خلق راغلل ګوري چې دا د مدینې وفادار دی د ختم نبوت پهردارۍ ورته ړمبنۍ ثمره دا ورکړه چې د دنیا په اور کې چې دا دارالاسباب دی د دنیا په اور کې ورته الله نجات نصیب کو آخرت کې خود د نجات او کامیابی یقینی دا او دا هغه ځای باندې کلمه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوازونه اورسېدل د اسود عنسی دربار ته وی دا اوازونه کوم ځای نه راغلل چا ورته ووی وی هغه ستا وزیرانو مشیرانو ستا خپلو ملګرو مریدانو هغوی ستانه انکار وکړو او نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ته خاتم النبیین ووی وجه څه ده وی هغه کوم عاشق رسول چې تا ورته ورتاو کړی نو د عشق مصطفی د برکته الله رب العالمین ورته د ور انګارونه ګلې گلزار کړل. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. چې څوک د نبی مهربان غلام وي داغه وجود خلاصه کې الله داغه کفن هم په خاور باندې نه کړی. الله د کفن عزت کوي. الله رب العالمین د خپل دین د وفادارو سره چرته بے وفایی نه کوي. اے د الله د دین مجاهدینو اے د الله د دین غازیانو اے د ختم نبوت پهردارو اے د ناموس رسالت چوکیدارانو اے د الله پزمکه د الله نظام نافذونکو اے د مدینه د جانان عاشقانو تاسو د الله د دین سره وفا وکړه الله چرته بے وفایی نه کوي. تاسو ته به الله د دنیا او د آخرت او د قبر ټول مراحل آساني. اسود عنسی حیران شو. یو ملګری ورته مشوره ورکړله ودا ابو مسلم خولانی د خپل کلی نه وباسه ځکه دا خو ولی د کرامات یې ښکاره شو او کرامات د اولیاء حق دي. زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده انبیاء له الله معجزات پیدا کړي دي اولیاء له الله کرامات پیدا کړي دي. ورتوایی وی کو د یمن خلق د دې سړي د کراماتو نه خبر شو
نو ګوره ټول ستانه باغیان کیږي د یمن نه وباسا. امام ذهبی رحمت الله علیه لیکي دې ځوان باندې فیصله واوروله ته یمن نه بهر اوزا. دی وی ما سره سفر د پاره سامان نشته دی، وی سفر د پاره به درته مونږ اوښه درکو، سورلي به درکو. دله یې اوښه ورکړله د سفر د پاره. د اسود عنسی مقصد دا دی چې دې زه د یمن نه بهر کم چې ما ته دلته دا فتنه او دا رکاوټ ختم شي، زما نبوت عام شي، زما سلطنت او زما ریاست دا مضبوط شي. دا خود د مکر و د فیصله و او د پلانینګ و د رب ذوالجلال فیصله بدل لی. نوری خدا کفر کی حرکت پہ خند زن پھون کو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. محمد عربی غندے چراغ او ستاسو دا وڑے وڑے خلی پدے باندې آغا چراغ چرته هم نشي مړ کېدلې. دا نه مړ کېږي. لنا شمس وللآفاق شمس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی خلق یو ستاسو نور دے ایو زمونږ نور دے. ستاسو نور چې اسمان کې دے، زمونږ نور چې مدینه کې دے. په کوم وخت کې چې ستاسو نور دنیای کائنات ته پرانا ورکولو کې ناکام شي، ماخام نورستو غروب وکي، هغه وخت کې زمونږ د مدینه د نور رڼا په دنیای جهان باندې خورشي. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر. ستاسو نور خو سهار نه پس راخیږي. کمال خدا دې د شپې په تکه توره تیاره کې کوم چراغ رڼا ورکی، کمال خدا هغه چراغ دی. وشمسی طالع بعد العشاء. ماخستن نورستو زمونږ د محبوب د چهره نه الله نور جوړ کی، کوم طرف چې ورتیریږي هغه طرف باندې الله رڼا راولي. زما محترم ورونو، ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه پسورلی باندې کینی، زړه کې فیصله کوي چرته لاړ شم. وی تر اوسه پورې خو زه مدینې ته ځکه نشم تللی چې ناچاره ومه، بېوسه ومه. دا خو الله یو موقع په لاس راکړه، سورلی فراهم کړه. زړه کې فیصله کوي مدینې ته ځم، د نبی مهربان دیدار خو به را نصیب شي، زیارت به را نصیب شي. خپل سترګې به د نبی مهربان په دیدار او په ملاقات باندې ډېرې زیاتې یخې کم. د مودو مودو ارمانونه به مې پوره شي. دی په دې ارزو تمنا باندې را روان دی. په دې لاره باندې کله کله عشقیه اشعار شروع کی، او چې څوک هم مخې له راځي تپوس ترې نه کوي کیف کان محمد صلی الله علیه وسلم. زما د جانان او د محبوب حال راته ووایه په څه حال باندې دی. کله کله د ډیر محبت د لاسه د دې سترګو مبارکو نه اوښکې شروع شي. دی په لاره سفر کې را روان دی، منځ کې ورته یو قافلې والا اطلاع ورکي، دی ترې نه تپوس وکي وی کیف کان محمد صلی الله علیه وسلم، نبی مهربان سرنګ وو. قافلې والا ورته جواب ورکی چې هغه خو د دنیا نه رحلت وکړو او وفات شو، د دنیا نه رخصت شو. دی په دغه ځای ډېر خفه شو او په ژړا کې وایي وی زما سترګو تاسو ډېرې بدقسمته یې، ستاسو نه خو د مدینې ګټې او لوټې ډېرې ښې دي چې د نبی مهربان زیارت او دیدار یې خو کړی دی. تاسو خو ډېرې بدقسمته یې ای زما سترګو. دی را روان دی، سفر جاری ساتي، ډېر خفا او دلګیر دی. مدینې طیبې ته چې انټر کیږي، مدینه طیبه کې د غم او د سوق فضا ده، هر طرف ته خفګان دی. نبی مهربان د دنیا نه رخصت شوی دی، خلق ټول خفه خفه دی. چاته چې ګوري په هر سترګه کې اوښکه ده. دی راغی او د مسجد نبوي شریف په دروازه کې خپل اوښه وتړله. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور سره الته اوښه وتړله او په هغې دروازه را دننه شو او د دواړو جهانو د سردار مبارک روزې ته مخامخ ودرېدلو. فرمایي ورته زما محبوبه، زه ډېر په ارزو په تمنا ستا دیدار له راغلی وم، ستا د وجې زه د یمن نه راوباسلم،
مخپل بچی پاتې کړل، مخپل خاندان پاتې کو، مخپل رشتہ دار پاتې کړل. د الله محبوبه ستا سره د وفا په خاطر ز اسود عنسی ورته وکړم. د الله محبوبه زما په زړه کې ډیر لوی ارزو تمنا و، زه به ستا دیدار او زیارت وکم. زه بد قسمت وم، ما ته ستا زیارت نصیب نشو. سلام کوي روزه مبارکه باندې. حضرت عمر رضی الله عنه دا کلمات اوري، دا الفاظ اوري. د مسجد نبوي شریف د ریاض الجنت په حصہ کې یوستنې ته نیت تړي او 2 رکعاته مونځ کوي. منځنه چې فارغیږي حضرت عمر رضی الله عنه ورله خواله راځي، تپوس ته نه کوي ملما کوم ځای نه راغلی؟ دی ورته وایي یمن نه راغلی. هغه ورته وایي یمن کې زمونږ یو دوست و ابو مسلم خولاني ترېنه نوم و، دا راته ووایه اسود عنسی ورته ورتاو کړی چې هغه په څه حال کې دی. د ختم نبوت پهردارانو تاسو د عمر فاروق دوستان یې، تاسو د ابوبکر صدیق ملګری یې، تاسو د عمر، تاسو د عثمان ذوالنورین او د علی المرتضی رضی الله عنهم اجمعین د صف او د قافلې خلق یې، تاسو ډیر خوش قسمت یې. فرمایي ورته وی زمونږ هغه دوست ابو مسلم سرنګیو، زمونږ هغه دوست ابو مسلم سرنګیو. الله اکبر. چې په خیر القرون کې د ختم نبوت په دفاع کې د صحابه کرامو دوستی حاصلېدله، د فتنو په دې زمانه کې د ختم نبوت په دفاع کې به د صحابو دوستی ملاویږي کو به نه ملاویږي. څه خوش قسمت ورځ به د محشر په میدان کې چې صحابه کرام اعلان وکي د نبی علیه السلام په امت کې زمونږ دوستان را پاسي، د ختم نبوت پهردار را پاسي. الله اکبر. زما محترمو تپوس ترنه کوي وی ابو مسلم سرنګیو، د خاموش کیږي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل ایمانی فراست سره دا معلومی چې لکه دا هغه ابو مسلم دی. تپوس ترنه کوي انت ذاک، تم هغه ابو مسلم خولانی ته دی؟ ورته وی او زیم. ورته غاړه وزي او ډیر زیات خوشحالیږي او د ډیر خوشحالۍ نه په جړا کیږي. حضرت عمر رضی الله عنه دا تابعی ابو مسلم خولانی د لاس نه نیسي او د امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق محفل ته راولي. فرمایي ورته یا امیر المؤمنین هذا رجل، دا هغه سړی دی چې د اسود عنسی د نبوت نه انکار کړو او دی ورته ورتاو کړو، او الله رب العالمین دلا په دنیا کې ور ګل گلزار جوړ کړی او د ابراهیم علیه السلام سنت الله رب العالمین ژوندي کړي دي په د باندې. او زه ډیر زیات خوشاله یم چې نن د په خوا کې ناست یم. صحابي فرمایي سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب هغه فرمایي وی زه ډیر خوشاله یم چې د په خوا کې ناست یم. سوچ کوئ د ختم نبوت په خدمت کې چې الله د چا وجود قبول کی نو صحابي فخر کوي وی زه فخر کوم چې زه نن د ابو مسلم خولانی په خوا کې ناست یم. زما محترم ورونو دا ډیر مقدس میشن دی. د میشن له الله صحابه پیدا کړیو، د میشن له الله ډیر پاکه پاکه هستی پیدا کړی وي. نن ټول الحمدلله وایي چې مونږ او تاسو ته الله دې میشن کې شرکت را نصیب کړی دی. هر زمانه کې دا فتنه راغلی ده، دا امتحان په امت مسلمه الله راوستی دی. دا پیپر هر مسلمان ډک کړی دی، چا جواب درست لیکلی دی او چا جواب غلط لیکلی دی. چا چې جواب درست لیکلی دی او جواب ورکړی دی چې د دواړو جهانو سردار مبارک خاتم النبیین دی، هغه نه وروسته بل راتلونکی پیغمبر نشتا. دا مؤمن د الله د طرف نه په دې امتحان او ابتلا کې کامیاب شوی دی. لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا فان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. امتحان بدر باندې راځي. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله فرمایي دسه بران اخلاص شي، داسې په آرام سره تاسو سوای مونږ به جنت ته لاړ شو، تاسو به ما په آزمایش کې نه یې ورچولی.
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله فرمایي دا امتحانات میں په مخکنو خلقو راوستیو، پتا سو به راولم اے د نبی علیہ السلام امتا، زب پتا سو کې رښتونی او دروغجن معلوموم، زب پتا سو کې د گنبد خضرا وفادار او بے وفا معلوموم. خبردار پدې پرچه کې چرته جواب غلط ورنه کوي. د ژوند په هر موړ کې وایي الله واحد لا شریک او نبی مهربان خاتم النبیین دی. دا د خپل عقیده لازمی حصہ وګڼئ. سټوډنټانو تاسو تم درخواست کوم، زمیدار ورونو تاسو تم درخواست کوم، تاجرانو، بزنسمینانو، وکیلانو صاحبانو، ججانو، جرنیلانو، د پولیس افسرانو، د ملک بیوروکریسی، د وخت حاکمانو، وزیرانو، چرته چې هم یې کلمه مو ویلې ده د گنبد خضرا سره بې وفایي ونه کوي، چې ټوله پرچه مو درست وي او په دې سوال کې مو معمولي غوندې کمی کوتاهي راغلی وي، نو یاد ساتئ پرچه مو فیل ده. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، دا د مسلمانانو شیوه ده. محمد سے وفا کرنا دین حق کی شرط اول ہے. دا وړمبنۍ پوړۍ ده، دا وړمبنۍ شرط ده. منځونو کې کمی ده الله به معاف کی، روزو کې کمی ده الله به معاف کی، زکات کې کمی ده الله به معاف کی، تلاوت کې کمی ده الله به معاف کی. یاد ساته دا د عقیدې مسله ده. اعمالو کې الله رب العالمین معافي کوي، خو چې ډیر اعمال وي عقیده دې درسته نه وي، دا علما فرمایي هغه سړي دپاره په آخرت کې هیڅ هم نشته دی. مه کوئ بې وفایي، د ختم نبوت بې وفایي مه کوئ. ججانو صاحبانو ستاسو د سرویس ورځې ډېرې کمې دي، تاسو به د دې کرسۍ نه کوزیږئ چې الله څومره زندگی در نصیب کړي، بالاخر به الله لځئ. قبر کې به په دا یو نیم گز ډوغل کې به درنه الله تپوس کوي، هیڅوک به در سره نه وي، دا کرسۍ به دې نه وي ثاقب نثاره. جج صاحب دا دفتر به دې نه وي، دا قوت او اختیار به دې نه وي. الله ته به په 2 گزه کفن ټوکړه کې پروت یې او د دواړو جهانو د سردار مبارک چهره به درته مخامخ شي او تا نه به تپوس کی ماذا تقول في حق هذا الرجل الذي بعث فيكم. چې تا وفاداری نه کړی د ختم نبوت سره، تا قادیانیان رها کړی وي، تا ګستاخان رسول رها کړی وي، تا په ګستاخانی صحابه باندې سوموټو ایکشن نه وي اغسته. جج صاحب د الله په کور کې ولاړ یم، د نبی مهربان چهره ته به اونه کتلی شي، ته به څرنګې سترګې اوچتې، ته به شرمېږې نه. کور کې یو بچی نه غلطي وشي، په خپل کور کې د پلار سره سترګې نشي مخامخ کولی، ته به د نبی مهربان سره سترګې څرنګې مخامخ کې. تا به د هغه د دشمن سره وفا کړې وي چې د ابینندن په لاسو کې د چای پیالۍ وي او د غازی فیصل په لاسو کې ستا د قیدونو هتکړۍ وي. دا ته مدینې ته کوم پیغام لیږې؟ زه تا نه تپوس کومه، زما جج صاحب تا نه تپوس کومه، زما حاکم وقت تا نه پوښتنه کومه. ستا د وردی چا بې عزتي وکړله، یو سړی پولیس نه دی او د پولیس وردی واغوستله او ستاسو په دې روډ کې ناکۍ ولګوله او سړی ریډ هینډډ گرفتار شو او تاڼۍ ته لاړ، د ټولو نه وړمبی به په ایس ایچ او صاحب راږدي تا زمونږ د پولیسو په جامه کې دا ظلم کو. یو سړی فوجي نه دی او د فوجیانو وردی واغوستله او د چا کره تالاشۍ دپاره ورننه وتلو او دې گرفتار شو، دله به سخترین سزا ملاویږي. ولې؟ ته زما د وردی مسیوز کې، ته غلط استعمال کې، ته فوجي نه یې، ولې ځان فوجي شو کې؟ ستاسو د وردو، ستاسو د عهدو
او ستاسو د کرسو او ستاسو د منصبونو د هغې قدر احترام په خپل ځای، خو چې د دنیا دا ټول عزتونه منصبونه را یو ځای کې، قسم په رب العالمین کو د مدینې د جانان د یو ویښته عزت ته رسیږي. څوکیداري پسې خبرې وکړي، بل ورځ له سربریده لاش چرته پروت وي، عدالت فیصله نه وي کړي، تا زما د اداره پسې خبرې کړي دي. څوک یو افسر پسې خبرې وکړي، جامې یې ترې نه وباسلي، امیر تا کالم لیدلی و که نه، سزا عدالت نه و ورکړې، ته په خپله عهده خفه کېږي، عدالت ته صبر نه کې. زه به د نبی مهربان په ختم نبوت نه خفه کېږم، زه به عدالت ته انتظار کوم. او چې ستا د عدالت نه مې د انصاف تمه او توقع کېدلی، نو 1000 بار به مې انتظار کولو. اوس خو مې تمه ختمه شوې ده، اوس خو زه د عشق په آخري مراحلو کې یم چې 29 سال وشو. په جنوري 1991 کې ناموس رسالت قانون دا منظور شوه دی چې په ګستاخی رسول سره به سزای موت ملاویږي. 29 سال کې تا 1400 ملزمان گرفتار کړل، هغې باندې فرد جرم عاید شو، یا اعتراف وکړو، او د هغې باوجود تا په 1400 ګستاخانو کې یو ګستاخ ته سزای موت ورنکو. نو جج صاحب تا کو 29 سال د پاکستان قانون د خپو د لاندې کړلو جرم نه دی، او کو زما غازی او منټ لپاره د پاکستان قانون په لاس کې واغس د عاشق رسول په حیثیت باندې دا ډېر لوی جرم شولو. زما جرم یو منټ دی او ستا جرم 29 سال دی، راځه چې وی تلو. زما جرم د ایمانی جذبې او د ایمانی غیرت نه دی، او ستا جرم دا د بیمانه او دا د ضمیر فروشی دی. تاکہ کو سینه کې دنه ایمان وې، تا به چرته ګستاخی رسول نو رها کړی. زما مور ته څوک کنځلو کی، زه په روډ کې سر ورته ماتوم. زما پلار ته څوک کنځلو کی، زه د هغه په سر جګړې ته تیارېږم. نو د نبی مهربان نه د دې ټول امت میندې او پلاران قربان شه. والله لا يؤمن احدكم، والله لا يؤمن احدكم، والله لا يؤمن احدكم. نبی مهربان صحابہ ته فرمائے، اے صحابہ، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے خالد، اے سعد، اے عبیدہ، زما دې په الله قسم تاسو کې مؤمن نشي کېدلی. بیا فرمایي سړی مؤمن نشي کېدلی، بیا فرمایي تاسو کې سړی مؤمن نشي کېدلی. قیل ومن ذاک یا رسول الله، الله محبوب ته څوک یادی؟ قسمونه خوري بار بار، ستا په تشه خوله زمونږ ایمان دی، زمونږ یقین دی، بدبخته راته وښیه ته څوک یادی؟ د الله محبوبه څوک د خپل شفاعت نه محرومه کې؟ د الله محبوبه څوک د خپل حوض کوثر نه واپس کې؟ د الله محبوبه کوم سړی د مؤمنانو د صف نه وباسي؟ د الله محبوبه وښیه راته، من ذاک یا رسول الله؟ قال والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تاسو کې یو سړی تر هغې وخته مؤمن نشي کېدلی چې تر څو وخته پورې زه یعنی نبی علیه الصلاة والسلام دته د خپل مور نه، د خپل پلار نه او د ټول انسانیت نه محبوب نشم، چې تر څو یې لیډر په ما قربان نکو، چې تر څو یې خاندان په ما قربان نکو، چې تر څو یې دنیا په ما قربان نکړه. نبی مهربان قسم خوري 3 پیری دا سړی مؤمن نه دی. تا نه تپوس کوم، ته خو 10,000 ته خو 10 میلیون یورو نشي قربانولی، نو چې تا ته د یورپین یونین د طرف نه ایډ راغی، نو بل ورځ له دې ورته آسیه رها کړله. نو تا ته چې د یو ایس کمیشن آن ریلیجس فریډم د امریکې د ادارې د طرف نه لیټر راغی، نو بل ورځ د ورته عبدالشکور قادیانی رها کو. نو عبدالشکور قادیانی رها نشو، یوازې عبدالشکور قادیانی چې رها شو، نو په پروتوکول کې د اسلام آباد د ایرپورټ نه واشنگټن ته ولیږل شو، او بیا الته د ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کیږي.
قادیانیان دومره بدماشان شو چې د ډونلډ ټرمپ د ملاقات دپاره د ملکونو شاهان په کلونو په میاشتو انتظار کوي او قادیانې چې دا غدار ملت او غدار اسلام دی، دا غداری دین دی، دا د کفر ګماشته دی، نو ډونلډ ټرمپ دته بالکل تابعدار ناست دی او دی چې څه ټایم د ملاقات دپاره وخت غواړي دا د مسلمانانو د هغې میر جعفر او میر صادق دی، دا د مسلمانانو ترمنځه د کفر ایجنټ دی. نو دا زیو ډیر اسانه او سهولت سره الته د امریکې د صدر سره ملاقات کوي او مقدمه جوړي وی په پاکستان کې د قادیانیانو سره ډیر زیاتی کیږي. دا نن خو د یار حکومت ته ځکه په مزو سره ژوند تیرې ان شاء الله د عاشقان مصطفی حکومت را روان دی تا ته زه د زندګۍ چل خیم په پاکستان کې. دا یو ګستاخ زمون په نوټس کې دی، دا یو غدار زمون په نوټس کې دی، دا بچرته هم دا الله د گرفت نه خلاصيږي ان شاء الله. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا. د نبی علیه الصلاة والسلام ګستاخی کوونکو خلقو دا الله د پکړ نه او دا الله د عذاب نه او دا الله د گرفت نه بچرته هم بچ پاتې کیږي نه ان شاء الله که خیری. دنیا کې مسزا بداوی چې الله رب العالمین با د مسلمانانو غلبه راولي او کو تاسو ژوندي وای نو تاسو ته به د دې ګستاخی سزا در ملاویږي ان شاء الله العزیز. نبی مهربان خپل ګستاخ دا په مسجد حرام کې هم نه دی معاف کړی، دا په حرم مکی کې هم نه دی معاف کړی. من دخله کان آمنا، هر چاته امن دی خو ګستاخ رسول ته امن نشته دی. قاتل چې قتل وکي د لاسونه لاوینې تویږي او د حرم ته دن نشو، د اسلام فیصله دا د دې بدن په حرم کې نه قتلیږي، اس سیز په حرم کې نه قتلیږي. البته چې کله فتح مکه وشوله او نبی مهربان ټول اهل مکه معاف کړل، چا چې د دواړو جهانو سردار مبارک د خپل کلی وباسلی و هغه معاف کړل، چا چې حضرت عمار ابن یاسر په ګرمو سروټ کو سملولی و هغه معاف کړل، چا چې حضرت بلال په ګرمو شګو سملولی و هغه معاف کړل، چا چې حضرت سمیه په اوخانو پورې تړلې وه او د وجود دوه ټوکړې کړې وه او شهیده کړې وه هغه معاف کړل، چا چې صحابه د کجورو په تنو پورې تړلي وو او په غشو یې ویشتل او ویشتل او ویشتل او هغه شهیدان کړي وو، چا چې صحابه کرام هغه د ګرمو تیلو ټاټکو ته غورځولي وو، پکوړې ترنه جوړې کړې وې، سوځول کړي وو، شهیدان کړي وو. نبی مهربان ټول اهل مکه معاف کړل. لا تثریب علیکم اليوم من دخل دار ابي سفیان فهو آمن. څوک چې د ابو سفیان صاحب کور ته وردن نشو امن کې دی. بیا او فرمایل څوک چې په خپل کور کې په ځان پسې ور بند کو امن کې دی. بیا او فرمایل چا چې اسلحه کې خودله په امن کې دی. چا ورته وی د الله محبوبه یو ستا ګستاخ دی او د کعبه شریفه په پرده کې یې ځان پټ کړی دی، څه ورسره وکړو. نبی مهربان چې ټولې دنیا ته د عام معافی اعلان وکړو، هغه ځای کې دا فتوی د دربار نبوت نه صادره کړله چې امت مسلمه کې به د ګستاخ رسول د پاره اس رعایت او همدردی او کمپرومایز نه وي. فرمایل د قتل کوي د حرم په سوري د کعبه د غلاف د لاندې چې اسلام کې یو قتل شوی دی هغه د ګستاخ رسول قتل شوی دی. زي سرنګ معاف کم. نبی مهربان کعبه کې نه معاف کړي، زبې پاکستان کې سرنګ معاف کم. اكو زي معاف کوما نو دا زه بشک د عالم کفر سره وفاداری کوما، خدا زه مدینه خفه کوما، دا زه جنت البقیع خفه کوما، دا زه الله خفه کوما، دا زه د الله عرش جوړوما. چې کله په مخ د ځمکه د نبی مهربان اهانت شروع شي د الله رب العالمین د عرش نه د اوخ کو بارانونه چې کم دینو لاندې راساسي او د ځمکې والو ته وایي ژوندی یې مړی یې ایمان در پکې شته دی نشته دی
دا څه کیږي؟ دا ولې ستاسو په دې زړه کې د ناموس رسالت جذبه ولې نشته ده؟ د ختم نبوت جذبه ولې ختم شوله؟ داسې قسم محفلونه چې دا نن شروع دي دا د دې دپاره دي چې د امت په زړونو کې د نبی مهربان عشق او محبت پیدا شي او الله رب العالمین دې پیدا کی او دا مهنت به سر ته رسوي ان شاء الله که خیر. مخکې خو یو قادیانی دوس و، اوس خو چې ګوري هر طرف نه چې کم دی نو دعوې د نبوت شروع شولې. مخکې به مونږ رد قادیانیت کو، اوس به مونږه د ختم نبوت دفاع د هر طرف نه کوو. مخکې یوه مورچه وه د قادیانیانو، اوس د ډیرو مورچو نه را باندې غشي شروع شو او په مونږ باندې نه د نبی مهربان په سینه باندې غشي ولي. هغه خفه کوي، د هغه د نبوت دعوی کوي. مسلمانانو را بیدار شئ، دا امت دا د مجاهدینو امت دی، دا امت د غازیانو امت دی، دا امت د شهداو امت دی، دا امت د الله والو امت دی، دا هغه امت دی کم امت باندې بچ الله رب العالمین په میدان حشر کې فخر کوي چې زمونږ او ستاسو دا حال وي، خاورې به په مونږ باندې فخر شي. زما محترم ورونو، د دې وجه نه د علماو د هغې سات ورکوي، د علماو حمایت وکوي. مونږ څه غیر آئینی غیر قانوني مطالبه نه کوو. مونږ وایو د پاکستان آئین کې لیکلي دي چې د قادیانیت هر قسمه سرګرمۍ به په پاکستان کې ممنوع وي. آئین کې لیکلي دي، دا زما د آئین حصہ ده. زه د خپل آئین تحفظ غواړم. زه د حکومت وقت نه دا تپوس کومه چې نن په سوشل میډیا د قادیانیانو پیجونه، د قادیانیانو آئی ډي ګانې، د قادیانیانو ټویټر آئی ډیز، دا ولې چې کم دینو د سونو په تعداد کې چلیږي؟ ولې زما دی حکومت ته حکمران ته پته نه لګي؟ زه معلومولی شم، اف آئی اے سایبر کرائمز ونګ نشي معلومولی. دا اف آئی اے سایبر کرائمز ونګ جوړ د دې دپاره دی چې په سوشل میډیا باندې غیر قانوني مواد اروکاو کی. ولې نه روکاویږي؟ د قادیانیانو پیجونه په پاکستان کې ولې نه بلاک کیږي؟ نن په ډش او په کیبل باندې د قادیانیانو د ټي وي چینلې دا ولې د پاکستان ګوټ ګوټ ته ورسېدلې؟ نن زما بچی ته د قادیانیت لیکچر د خپل کور د ګوټ دننه ولې رسیږي؟ زه تپوس کوم د حاکم وقت نه، کو ته د ختم نبوت حفاظت نه کې نو یاد ساته بیا ما د پاره ستا د کرسۍ او د منصب هیڅ اهمیت نشته دی. ستا د کرسۍ خیال ساتم، ستا د عہدې خیال ساتم، ستا د منصب خیال ساتم، خو تر هغې وخته پورې چې ته د ختم نبوت وفادار یې او چې کله ستا د کرسۍ نه فیصلې شروع شولې چې کومو خلقو باندې لعنت ویل پکار دي، ته وایې هغې دپاره زه په اقلیتي کمیشن کې عہدې ورکومه. نو زه درته وایم مولانا دلخان راله په وینو کې سور الله للیږي، مولانا سمیع الحق راله په خنجرونو او په چړو باندې غوسه سینه الله للیږي، د جامع زبیریه طلبا راله سر جامع الله للیږي. په قرآن باندې پړ مخې پراته شهیدان شوي، بدبخته د الله په کور کې دماکه شوي. تا په دغه شپه خوب څنګه کړی دی ای د دې وخت حاکمه؟ ستا کور کې به دماکه شوې وه، ته به څومره په تیش کې په جلال کې وې. د الله په کور کې دماکه شوې ده. ستا خط چا اوس وځو ته پې څومره خفه کېږي؟ د الله قرآن اوس وځول شو. ستا خبرې چا اوس وځولې ته به څومره خفه شي؟ د مشکات شریف کتابونه اوس وځولی شو. تا ملک کې د څوک اعلان اونکو، ستا د سترګو نه اوښکه راونه بهېدله. تا ته پته شته دی حدیث مبارک کې راځي نبی چې قتل شي 70,000 انسانان د هغه په بدله کې قتل کیږي. عالم چې قتل شي 35,000 انسانان د هغه په عوض کې په خفګان کې په ګیله کې الله وشي. تا ته پته شته دی؟ ته دغه ماشومانو بچو د وینې د قیمت نه خبر یې؟
د دې د روح د قیمت نه خبر یې. بدبخته ظالمه تا په ملک کې د څوک اعلان ولې ونه کو؟ ته الټه را لګي او دیني مدرسو ته چټۍ لګي چې خپل سکیورټي په خپله کوئ. نو زه تانه تپوس کوم، دا دماکه په سپورټ سټیډیم کې شوې ده، دماکه په جوډیشل کمپلیکس کې شوې ده، دماکه په هسپتال کې شوې ده، دماکې په سکولونو کې شوې دي، دماکې په بازارونو کې شوې دي، چې چرته شوې دي ظلم شوی دی، قتل شوی دی، ګناه شوی ده. تا تر اوسه پورې کوم شعبې ته، کوم ډپارټمنټ ته، کومې طبقې ته دا ویلي دي چې خپل سکیورټي به پخپله کوئ، ریاست په ستاسو د سکیورټۍ ذمہ دار نه وي؟ ہوم سیکرټري صاحب تا نه تپوس کوم، ستا د کور په دروازه زما د دې صوبې د پولیسو ځوانان ولاړ وي سکیورټۍ دپاره، نو د کوم ریاست په بیت المال کې چې ستا د کور د سکیورټۍ حق شته دی، تاسو نه تپوس کوم په هغې کې د الله د کور د سکیورټۍ حق شته دی کو نشته دی؟ ولې ستا دا کور د الله د کور نه ډېر عزتمند دی. ستا په کور به دماکه شوی وی، الله دې نه کړي، زه په دې نه یم خوشحاله. موږ د ټولو مؤمنانو دپاره د عافیت سوال کوو، خو د ریاست ډول سټینډرډ او دوهره معیار درته ښایم. ستا په کور به دماکه شوی وی، تا به خپله سکیورټي د لسو نه سلو ته رسولې وه. زما په مدرسه دماکه وشوله، بجای د دې چې ما ته سکیورټي راکې، ته ما ته تریټ راکې، ته ما ته دمکي امیز خط را لېږې، ته زما عالم ته وایې په دې پروفارمه باندې دستخط وکړه، سی سی ټي وي کیمره به لګوم، واک ترو گیټ به لګوم، کونډې تار به لګوم، سکیورټي ګارډ به ودروم، او که په دې مسجد او مدرسه او تبلیغي مرکز کې څه ناخوشګواره واقعه وشوله، نو تا د مدرسې د محتمم او د تبلیغ د مرکز د امیر نه دستخط واغستو چې ته به یې ذمه دار یې. زه ولې ذمه دار یم؟ ته د کم مرض دارو یې چې ته د سکیورټي اداره یې، ته د قانون نافذونکې اداره یې، ته قوم ته د امن او تحفظ ورکوونکې اداره یې. زه ټیکس در کوم، زه بل در کوم، زما د ټیکس او د بل نه ته تنخواه اخلې، نو په دې خزانه کې لکه څنګه چې د ملک د نورو شعبو د طبقو حق دی، په دې کې زما د دینی مدرسې د سکیورټۍ هم حق دی، په دې کې زما د دین د عالم د سکیورټۍ هم حق دی، په دې کې د الله د کور د مساجدو د سکیورټۍ هم حق دی، په دې کې د دین د مدرسې د دې طلباو د سکیورټۍ هم حق دی. زه هم د دې ملک شهري ما ته هم کنسټیټیوشن اف پاکستان دا رایټ را کړی دی چې دا ریاست به تا ته علاج درکوي، دی به تا ته تعلیم درکوي، دی به تا ته روزګار درکوي، دی به تا ته امن او تحفظ او سکیورټي راکوي. ته کو ما ته زما حق نه راکې، زما لاس به ستا ګریوان ته در رسیږي او زه بس خپل حق ستانه په زور باندې اخلم انشاءالله. ستا کو دا ګمان وي چې دا بې مور او بې پلار دي، دا چې غیږ کې بخاري او ترمذي او معارف القرآن پروت وي، د دې په غم څوک غمجنېدونکي نشته، د دې څوک خیرخوا نشته، دا د امت یتیمه طبقه ده، دا د امت یسیره طبقه ده، دا د امت مظلومه معصومه طبقه ده، د دې د وینو به زمانه څوک تپوس نه کوي. نو یاد ساته جمعیت علماء اسلام په پاکستان کې د الله د کورونو ولی او وارث دی. جمعیت علماء اسلام په پاکستان کې د تبلیغي مرکزونو ولی او وارث دی. زه د هغه شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه په دویم ځای شاګرد یم چا چې دعوت او تبلیغ مهنت شروع کړی دی، او په دې هندوستان کې نه، په دې پاکستان او بنگلاديش کې نه، په پوره دنیا کې چې نن د دعوت او تبلیغ کم جماعتونه ګرځيږي، الحمدلله په تصوف کې په دویم ځای زما مرشد دی، د حدیث په سند کې په دویم ځای زما استاد حدیث دی. جمعیت علماء اسلام د دعوت او تبلیغ د مرکزونو پاسبان دی. جمعیت علماء اسلام د دې ملک د مدرسو پاسبان دی. د امت د هغه مظلوم معصوم طبقه کم چې قران او سنت ته د ورځې او د شپې ناست وي، د هغې د وینې د یوې قطرې تپوس به ان شاء الله موږ د حاکمانو نه کوو که خیر. انګریزانو چمچه ملک زما دی، د قادیانیانو ایجنټا دا وطن زما دی، اسلام آباد دا د محمد عربي امانت دی، اسلام آباد دا د رب ذوالجلال تحفه ده.
د پاکستان یو بچے په مکه او په مدینه باندې قربان شه. د پاکستان یو انچ زمکه دا د امت مسلمه سرمایه ده. تا په زور او په جبر باندې حکومت حاصل کو. نن ته ځان ته آل نال وای او ته دا وای چې شهید کېږم به هم زه او د قتل ذمہ دار به هم زه یم. داسې به نه کېږي. یہ کمپنی نہیں چلے گی. دا طریقے به د نور په پاکستان کې نه چلیږي. دلته به ان شاء الله د اسلام پسند راج وي ان شاء الله. دلته به د مدینه د وفادارانو راج وي ان شاء الله که خیری. ډالر خورا د فرنګیانو ایجنټا خپل بسترې د رنګاړه ان شاء الله تا باندې دور را روان دی. د بدري جنډو د تور سپینو جنډو د لاندې د اسلام پسند راج را روان دی په پاکستان باندې ان شاء الله ثم ان شاء الله. دلته به الله کتابونه محفوظ کوو ان شاء الله. دلته به قرآنونه حفاظت کوو ان شاء الله. دلته به د مساجد حفاظت کوو ان شاء الله. دلته به د معصوم طلباو حفاظت کوو ان شاء الله. د خکلو علماو به حفاظت کوو ان شاء الله. زمونږ زندګۍ به په ختم نبوت قربان وي ان شاء الله. زمونږ زندګۍ به په ناموس رسالت باندې قربان وي ان شاء الله. مونږ د خپل ژوند هغه یو لمحه ډیر قیمتي ګڼو. کومه لمحه چې هغه د نبی مهربان د عزت نه قربان شي او د ناموس نه قربان شي. الله رب العالمین دې دا ستاسو د دې ملګرو دا جد جهد او دا کوشش په خپل بارگاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي. الله رب العالمین دې چې دا کوم خلق ګستاخان دي ګستاخی کوي یا دعوی د نبوت کوي رب ذوالجلاله یا قهار او جبار ربا اے د ابرها هلاکون کی ربا د دې دور ابرها هلاک کا. الله دا ګستاخان د خپل قهر او د جبر په سپېړو باندې اوخه. الله رب العالمین د دې علماو د دې صلحاو د دې حاکمیت په دې خاور باندې نصیب کا. کریم الله چې ستا د قرآن کریم خپل حکمونه په دې خاور باندې نافذ کی او دې ګستاخانو ته سزا ورکی او ختم نبوت محفوظ شي او ناموس رسالت محفوظ شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. کریم الله د محفل کې حاضرین چې څومره راغلي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عقیده ختم نبوت د تحفظ د پاره راغلي دي. الله د دواړو جهانو د سردار مبارک سره په زړونو کې مینه ده. الله محبت یې ده. رب ذوالجلاله د مینه محبت زمونږ د ټول ژوند سرمایه وګرځوا. الله دا مینه محبت زمونږ د قبر سرمایه وګرځوا. الله د محشر په میدان کې چې د هر طرف نه امید شو کریم الله هغه ځای کې د دې مینه محبت په خاطر د نبی مهربان شفاعت را نصیب کا. الله رب العالمین د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر جامونه را نصیب کا. کریم الله زمون اولادونه زمون نوجوان نسل الله د خپل دین وفادار جوړ کا. الله د خپل والدینو تابعداري جوړ کا. کریم الله عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سمیت چې څومره د دین مهنتونه او تحریکونه دي رب ذوالجلاله په هر موړ الله رب العالمین او په هر قدم باندې وسره خپل نصرت شامل حال کا. الله رب العالمین د دې وخت د دې عالمانو د دې نیکانو خلقو د هر شر نه د هر ظالم نه د هر قاتل نه د هر حاسد نه د هر طرف نه حفاظت نصیب کا. بالخصوص زمونږ د دې ټول دینداري طبقه د اسلام پسندو د دې مدارسو او د دې عالمی مجلس د غي د قائدینو او الله رب العالمین بیا د سوار لسلک علماو د سر تاج د حضرت مولانا فضل الرحمن سے حفاظت نصیب کا. اللہ د ہر شر نے محفوظ کا. اللہ د ہر دشمن نے حفاظت نصیب کا. اللہ رب العالمین کریم اللہ د پاکستان په مشرانو کې د غیو ژبه پاتې ده چې د ختم نبوت زنده باد ناری په لګي. الله دا ژبه م بندوا. الله رب العالمین دا आवाज همیشه د پاره جاری او ساری وساته. وصلی الله تعالی علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.